نه داسې دلته هسپتال شته چې په وخت باندې انسان هلته لاړ شي او دغه کار وشي. هسپتال په وجه باندې که هسپتال ته تلل راشي زمونږ ابټاباد ته ځو، زمونږ د 8 غنټو د 2 غنټو سفر دی او دا روډ معامله تاسو ولید. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، نن موږ راغلی یو د اوږۍ نه واخلي د تورغر او د خپل علاقې د حسنزو په مقام باندې تاسو ته موږ ساروم یو ویډیو کړې وه. نو دا زموږ د تورغر ښکلي ګلونه دي، تاسو چاپېره د غرونو ته وګورئ او د دې د ښایستوالي ته وګورئ او د دې دواړو په غرونو په دې جولۍ په دې میز کې تاسو د ښکلي سیند ته زموږ وګورئ او بیا د سیند په کناره دا زموږ یو روډ وتلی چې دا د ټاکوټ نه واخلي او دا روډ سیده چین ته وتلی چې هغه کوم تعلیم یافته خلک دی په تورغر کې دی که بار دی دې علاقې ته د هغو رجحان بالکل نه و. اوس تقریبا 8-10 کاله شي دي لږ لږ رجحان د خلکو دې غلطه جوړ شوی دی. اوس زما مقتدر ادارو ته دا یو درخواست دی چې څومره د تورغر حقوق دي او چې د څومره تورغر کردار دی نو د هغې مطابق د دو سره دغه وشي، فیصلې وشي، هغې مطابق د دو سره کارونه دغه وشي. نو موږ ټولو له دا پکار ده چې تورغر څومره نو د دې تورغر عوام له حکومت د طرف نه داسې یو دغه پکار دی چې د هغې یو معاوضه دوی ته میلاو شي. دا سیند زموږ تاسو ته ښکارېږي. دویم مثال دا دی د پاکستان پوره بجلي چې کوم د هغه د دې سیند نه جوړه ده او هغه بدقسمتي زموږ دا ده چې زموږ په تورغر کې په اکثر کلو کې اوس هم لا بجلي نشته. نو دا زموږ سره موږ که زیاتی وایي که هر څه ته وایي دومره مالامال د پاکستان بجلي زموږ د تورغر نه جوړه ده. دې سیند ته دلته ویلی کېږي په دې علاقه باندې اباسین. دا چې روان شي کته دغه ته سیند ته چې ورسي نو دې ته دریای سیند وایي. هری پور کې د دې نوم توربیله ډیم دی او د دې نه دومره بجلي او دومره سهولتونه فراهم شوي دي لیکن افسوس سره موږ دا خبره کوو چې د هغې نه موږ محرومه یو. بیا چې په دې سیند کې زموږ کومې ځمکې دا پورې تاسو لغوتې ځمکه یینئ دا یو میدان غوندې تاسو ته ښکارېږي. نو دا یو حصه میدان هم نه دی پاتې شوی، 10 حصې کته هغه ځای پورې دا پټ شوی دی. دا زموږ ځمکې پکې تللي، زموږ پکې روغ روغ کلي تباه شوي دي. څه دپاره؟ دا زموږ قرباني وه د پاکستان د تعمیر دپاره. لیکن بدقسمتي زموږ د خلکو دا ده چې کوم غټ خلک دی چې کوم تعلقاتي خلک دی هغه شهرونو ته، کراچۍ ته، نورو علاقو ته تللی. دلته هغه پسمانده خلک پاتې شوی دی چې د چا وس نه کېږي بار ته تلو او هغو ته سهولیات بالکل نشته. نه داسې دلته هسپتال شته چې په وخت باندې انسان هلته لاړ شي او دغه کار وشي. هسپتال په وجه باندې که هسپتال ته تلل راشي زمونږ ابټاباد ته ځو، زمونږ د 8 غنټو د 2 غنټو سفر دی او دا روډ معامله تاسو ولیده چې څومره وخت شو، په کال 2 کاله وشو په دې باندې کار شروع دی او دا څوک پې عمل نه کوي. او دومره مقتدر ادارې سار او ماښام په دې باندې AC DC او دا دغه تېرېږي، MPA دی زمونږ MNA دی دا تېرېږي لیکن د چا په دغه کې داسې یو دغه نه راځي. چونکې زمونږ خلک ساده خلک دی هغه په دې باندې اکشن نه اخلي نو هغه د دغې نه یو فایده وچوتوي. ټیکهداران ټول په کور کې ناست دي، موږ د هر قسم د سهولیاتو نه محروم یو. نو موږ تاسو دا درخواست دی چې څنګه ګل ګلزار وطن تاسو ته ښکارېږي نو تاسو له پکار ده زموږ مقتدر ادارو له چې د دې ځای خلک ته هم ګل ګلزار شي، د دې ځای خلک ته هم داسې تعلیم یافته شي چې هغه سیاستدان جوړ شي، چې هغه پایلټ جوړ شي، هغه نورو ادارو ته هم لاړ شي.